السلام علیکم. الله جل جلاله چې وغواړي چاته لور ورکړي، چاته زوی ورکړي، یا ورته دعا یو ځای ورکوي، او یا چاته وغواړي نو هغه ته هجرا ورکوي، او یا چاته وغواړي هغه بې اولاده ساتي. هغه په دې ټولو خبرو باندې ښه خبر دی. زمونږ دا ایمان دی، الله تعالی غفور او رحیم دی. الله تعالی چې څه وغواړي هغه کوي، په چا باندې ظلم نه کوي. دا زمونږ خپل امر دی، داسې مسلې موږ ته جوړوي. نه زمونږ په ویډیو کې د سړي او د ښځو نه علاوه هجرا په هغه باندې درته معلومات درکوم، او د خواجه سره په نوم باندې پیژندل کېږي. تاسو به اکثر په ودونو، په میلو کې، په ګډا او په سندرو باندې لیدلی وي. په بعض ټیم باندې به تاسو د ټاپک په سیګنټ باندې د خیر په لیدلو باندې به هم لیدلی وي. عزتمن د دې معلومات نه مخکې زه درته دا یوه یادګیري کوم، تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټکۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د خواجه ساره نه نومونو نه علاوه دوی ته چې کومې نامې اخیستل کېږي، هغه نامې ډېرې سپکې دي. د خواجه ساره نوم دوی ته په مغولو کې د مغولو د وخت نه میلاو شوی و. چې د مغولو وخت ختم شو نو د دوی ژوند ډېر خراب شو، او کوڅه په کوڅه به دوی د ګډا واره به ګڼل کېدل. او سوال دلته کې دا پیدا کېږي چې هجرا ولې پیدا کېږي، کوم شی چې دوی نه هجرا پیدا شي. دې سوال جواب تاسو ته نن په دې ویډیو کوو. دې کارونو کې د سړي ډېر غټ اقدام وي، په دې کې چې څه کمې زیاتې وشي نو بیا نه هجرا پیدا کېږي. نو دلته کې دا یوه خبره یاد وساتئ، هجراګان نسبتاً مدن دی او نه بدل قوم دی، هم یو انسانان دي. هجراګان او خواجه ساره صرف په دې طور کې نه دي پیدا شوي، دا مخکې طور کې هم پیدا شوي. عزتمنو دا ځکه داسې پیدا کېږي، ډېر ځوانان په خپله ځوانۍ کې نه پوهېږي او دغه شانته په دوو ښځو او زناکارو پسې ګرځي. نو الله تعالی یې بیا شرموي او هغه ته بیا چې کله د بچو خواهشات ولري نو بیا الله تعالی یې شرموي، نو هغه ته بیا خپله یو هجرا ورته الله تعالی ولا ورکړي. عزتمنو په خپل ژوند باندې هېڅکله داسې غلط کارونه مه کوئ. خپل ژوند په الله ذکر او په استعا کې تېر کړئ، ځکه چې نن سبا داسې وخت چې چا سره د څنګه کار وکړو نو الله جل جلاله تاسو ته هېڅکله هم صبر نشي کولی. هغه تاسو څنګه په دې ژوند باندې وباسي. کو ښه کار دې وکړو نو الله جل جلاله ښه کار به درنه اخلي. کو بد کار دې وکړو نو الله جل جلاله د دغه بد کار به درنه په دوه حصو باندې درنه اخلي. عزتمن موږ او تاسو باید چې ښه لارې ته لاړ شو او ښه کارونه وکړو، ځکه چې نه هجرانو پسې وخاندو او نه د چا پسې وخاندو، ولې چې دا د الله تعالی پیدا دی. عزتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پوهې کو زموږ دا معلومات چې د ویډیو د ساتمن لایک کوم، دا ملګرو سره شریک کړئ، چې موږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټکۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.